یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو اوفو بالعقود پرواله وکئ پخپل لوزونو په باره د حلال حرام. دا د قرآن درس د قرآن ترجمه پښتو اردو کې لایک کړئ شیر کړئ صرف د الله د رضا لپاره او ویډیو اخره پورې ګورئ. تا چا سره لوز کړی دی نو خپل لوز سر تکا. دا سورة المائده د اکم آیات نواله تر دو یعنی د دو آیاتونو ترجمه دی کې او دې کې به تاسو ته الله پاک ښیي چې کم څاروي به څنګه پیژنې چې دا ما دپاره حلال دی او که حرام دی. ویډیو اخره پورې ګورئ. چا سره دی معامله کړې ده نو هغه سر ته ورسو. بعضې شیزونه بعضې ځناور بعضې څاروي او زموږ دپاره حرام یې موږ وایو چې دا حلال دی. ویډیو اخره پورې واورئ او دا شیر هم کوئ لایک هم کوئ تاکې ټولو مسلمانانو ته دې پته ولګي. عقد د نکاح دې تړلی دی نو هغه سر ته ورسو. په دې ویډیو په منځ کې مولانا مفتی سعید شاہ صاحب کراچی لانڈی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد والے داسې یوه خبره کړله که نه تاسو به حیران شئ او ستاسو دماغ به وچورلي. اخره پورې وګورئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ صرف د الله د رضا ده. چا سره دي قسمونه کړي دي نو سر ته ورسو. تا زموږ د یوې ورځې درس صرف پوره واورېدو بیا به ته روزانه زموږ د درس د اورېدو شوق لرې انشاءالله. په دې کې الله پاک موږ ته داسې خبرې کړي دي چې زموږ د زندګۍ زموږ د کور د مانځه د حج د عمرې د دې ټولې خبرې دي. اخره پورې ویډیو به ګورئ او لایک یې ضرور کړئ شیر یې کړئ. شاه ولی الله صاحب رحمه الله دلته دا معنی کوي چې کوم لوز تا الله سره کړی دی د حلال او د حرام د فرض او د واجب دارنګې د نور احکاماتو نو هغه لوز پوره کا او کوم شی چې حلال دی حلال یې وګڼه حرام وګڼه فرض وګڼه واجب وګڼه او کوم لوز چې دا الله سره تړل دی نو هغه پوره کا. اوس دا ویډیو شیر کا دا بیا ستا وروستو یېره شي. شیطان نه پرېږدي ویډیو د دین د قرآن د اذان د علماو د بیان ویډیو یا بیانونه دا شیطان نه پرېږدي لایک کولو ته. ولې لایک کېدو سره ویډیو مخې ته وځي بیا به نور خلک ګوري بیا به تا ته اجر میلاویږي په لایک باندې تا ته اجر میلاویږي دنیا دې هم الله کامیابي آخرت دې هم کامیابي. نو ته چېرته هم لایک کولی نه شي. اوس لایک یې کړه پهلې لایک بیا ویډیو اخره پورې ګوره ښه جي. مهرباني. احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړی شوي دي تاسو لره چار پایګان ډنګر. وروستو به راځي سوره انعام 12مې رکوع کې د هغې تفصیل. ګډې دي بیزې دي غوان دي میخې دي اوښان دي دا ټول تاسو له حلال دي روا دي. او زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه اردو پښتو دواړه کې او قرآن یې پکې هم لیکلي او کته ته اردو هم لیکلي. نو د دې دپاره تاسو ته درخواست دی چې زمونږ ویډیو شیر کوئ او لایک کوئ انشاءالله تاسو ته به اجر میلاویږي. څوک چې د قرآن پاک یو آیات ترجمه صرف واوري عمل پې وکړي کو نه کړي الله پاک ورته د 1000 رکعاتو نفل نه زیات اجر راکړي. نو انشاءالله لایک پې کوئ که نه انشاءالله. اوس یو سړی دا سوال دی نه کوي چې یو حلال شی الله ولې حراموي. او زمونږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک لینک دواړو یو شانتی نوم دی قرآني معلومات یعنی دا دا ګول غوندې چې ولیکي او قرآني معلومات یعنی قیوم به غټو لیکي او قرآني معلومات په لیکي که نه انشاءالله. او د دې تصویر دا شین کلر دی پې تصویر وګوره دا ورنې دا شین کلر دا تصویر دی د قرآن شین قرآن دی پې داسې. نو دا دواړه تاسو چې فیسبوک ته ورشئ یا یوټیوب ته ورشئ ټولو ویډیوګانو لایک ورکړئ صحیح جي. او دا تر اخره پورې ګورئ اوس اخره کې مولانا مفتی سعید شاہ صاحب داسې یو خبره کړله که نه چې تاسو به ورته حیران شئ. جماعت هم په دې کې داخل دی. د جماعت بې عزتي به نه کوي جماعت به پاک ساتي پاک به ورته راځي. یو ډېره ضروري خبره مې دله رایده شوله. نو چې کله اذان ویل کېږي نو ده ته بالکل چپ کښېنئ او د اذان جواب ورکوئ. څوک چې د اذان جواب ورکوي نو په یو الفاظو ته الله پاک 1500 نیکی ورکوي یعنی 24,40,000 نیکی دته په اذان ویلو په جواب باندې الله پاک ورکوي. انشاءالله د اذان جواب به هم ورکوو که نه. او اوس ویډیو ګورئ مخې ته.
او بے عزتی مکوي د هغه سارو چې د هغې غاړې ته پټه چولې شوي. قلائد د قلادې جمع ده. پخوا زمانه کې به چا عمره کوله حج کو نو خپل څاروی به قربانۍ له مقرر کړی و د هغې غاړې ته به یې پټه واچوله یا به یې ورته امیل واچو نو دا به یې نښه وه چې دا د قربانۍ څاروی دی او نه د قربانۍ او نه د هغه څاروو چې غاړې ته یې امیل اچولی شوی دی. و د دې ځای نه د قرآن درس د قرآن ترجمه پښتو اردو کې شروع شوله. اخره پورې ګورئ او پرېږدی مه او نورو خلکو ته یې هم شیر کړئ د الله د رضا دپاره. اوس اخره پورې دا ګورئ دې ځای نه درس شروع شو. پوروالی وکئ په لوزونو باندې. عقود د عقد جمع ده. عقد ویلې کېږي یو شي له غوټه ورکول کلکه. تا چا سره لوس کړی دی نو خپل لوس سر تکا. چا سره دی معامله کړی ده نو هغه سر ته ورسو. عقد د نکاح دی تړلی دی نو هغه سر ته ورسو. چا سره دی قسمونه کړي دي نو سر ته ورسو. یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اوفوا بالعقود پوروالی وکئ په خپل لوزونو. شاه ولی الله صاحب رحمه الله دلته دا معنی کوي چې کوم لوز تا الله سره کړی دی د حلال او د حرام د فرض او د واجب دارنګې د نور احکاماتو نو هغه لوز پوره کا او کوم شی چې حلال دی حلال وګڼه حرام حرام وګڼه فرض فرض وګڼه واجب واجب وګڼه او کوم لوز چې دا الله سره تړل دی نو هغه پوره کا. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اوفوا بالعقود پوروالی وکئ په خپل لوزونو په باره د حلال حرام. احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړی شوي دي تاسو لره چار پایګان ډنګر. وروستو به راځي سوره انعام 12مې رکوع کې د هغې تفصیل. ګډې دي بیزې دي غوان دي میخې دي اوښان دي دا ټول تاسو له حلال دي روا دي. احلت لکم بهیمة الانعام روا دي تاسو لره چار پایان الا مگر ما هغه یتلا چې لوستل کېږي به علیکم تاسو باندې. دریم آیت کې راځي حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام دا ټول حرام دي. احلت لکم بهیمة الانعام حلال دی تاسو لرا چار پایا ډنګر الا مگر ندی حلال ما هغه یتلا علیکم چې تاسو باندې لوستل کېږي. دریم آیت کې غیر محل الصید وانتم حرم اے کونو غیر محل الصید شی نه حلالون کی اخکار لرا وانتم حرم داسې حال کې چې تاسو احرام تړلی. هر قسم ډنګر څاروي تاسو له حلال دي خو چې کله احرام وتړي حج لا یا عمرې له روان شي نو بیا به د ځمکې ښکار نه کوي دا به حرام. ها که دریاب کې روانې سمندر کې نو بیا د میو ښکار روا دی خو چې کله په خشکه روانې نو بیا به ښکار نه کوي دا به حرام. غیر محل الصید بی حلالون کی اخکار لرا وانتم حرم داسې حال کې چې تاسو احرام تړلی وانتم حرم تاسو محرم یې. اوس یو سړی دا سوال دی نه کوي چې یو حلال شی الله ولی حراموي.
احرام تړلو سره یو حلال شي الله ولی حرام ان الله يحكم ما يريد یقینا الله فیصله کوي هغه چې صحیح خوښي یقینا الله فیصله کوي هغه چې غواړي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله بیزتی مکوی د الله د دین د نخو شعائر د شعیری جمع ده شعیره معالم لا تحلوا شعائر الله بیزتی مکوی د الله د دین د نخو بیزتی مکوی د الله د دین د شیزونو شعائر لکه مخی تیرشی دی ان الصفا والمروه من شعائر الله صفا او مروه دا د شعائر الله نه ده دارنګي مونږ دے قربانی دا بانگ دے جماعت تے مدرسہ دا بیت اللہ دے صفا مروه قربانی دا دا د الله د دین نخې دي د دې بې عزتي مه کوئ جماعت هم بدې کې داخل دی د جماعت بې عزتي به نه کوئ جماعت به پاک ساتي پاک به ورته راځي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا شعائر الله روا مګنئ حلال مګنئ یعنی بې عزتي مه کوئ شعائر الله د نخو د دین د الله ولا الشهر الحرام او نه د میاشتو قدر منو شهر الحرام هغه میاشتې چې هغه د عزت والدي ذی قاعده ذی الحج محرم او رجب درې میاشتې یو ځای دي ذی القعده ذی الحج محرم او بیا څلورمه رجب دا د حرمت میاشتې دي د عزت د دې بې عزتي مه کوئ د دې خیال وساتئ ولل هدیه او بې عزتي مه کوئ د قربانۍ هغه چې د هغې قرباني به کېږي بیت الله کې منا کې ولل قلائد او بې عزتي مه کوئ د هغه څاروو چې د هغې غاړې ته پټه چولې شوي قلائد د قلادې جمع ده پخوا زمانه کې به چا عمره کوله حج کو نو خپل څاروی به قربانۍ له مقرر کړی و د هغې غاړې ته به یې پټه واچوله یا به یې ورته امیل واچو نو دا به یې نښه وه چې دا د قربانۍ څاروی دی اے ایمان والو بې عزتي مه کوئ د الله د دین د نښو او نه د میاشتو عزت منو او نه د قربانۍ او نه د هغه څاروو چې غاړې ته یې امیله چولی شوی دی ولا آمین البیت الحرام او بې عزتي مه کوئ قصد کوونکې راتلونکې بیت حرام ته ولا آمینا او بې عزتي مه کوئ د راتلونکي قصد کوونکي البیت الحرام بیت الله شریف ته یو سړی بیت الله ته را روان دی عمرې لا حج لا طواف لا عبادت لا نو د ده بې عزتي مه کوئ د ده بې عزتي د الله د دین بې عزتي ده یبتغون فضلا من ربهم چې لټي فضل طرفه د الله نه ورضوانا رضامندیا ولا آمین البیت الحرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د صحابه او چې کله عمرې له روانو مشرکانو لارې کې بند کړي چې تاسو په حج نه راځئ عمرې له بند راځئ نو هغې کې بعضې مسلمانانو ناپوه یا و کافر رسو یا مسلمانان شو نو سے بیت الله ته راځي نو دې صحابو ته الله وی چې تاسو دې مه منع کوئ ولا آمین البیت الحرام یو سړی طالب دی مولا دی یا مجاهد دی یا حاجی دی بیت الله ته روان دی دین زده کړې له روان دی نو دې مه منع کوئ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کله چې تا احرام تړلی نو بیا به ښکار نه کوئ وَإِذَا حَلَلْتُمْ کله چې احرام پرانځئ فَاصْطَادُوا نو بیا ښکار کولی شئ دا حکم استحبابي دی
وَإِذَا حَلَلْتُمْ کله چې پاک شئ کله چې احرام پرانځئ فاصطادوا نو بیا ښکار کولی شئ ولا یجرمنکم شنآن قوم او باعث نکی تاسو لرا ولا یجرمنکم پورتن کی تاسو لرا باعث نکی تاسو لرا شنآن قوم دشمنی بغض د یو قوم ان صدوکم دا چې تاسو یې بند کړي وای عن المسجد الحرام د بیت الله شریف نا ان تعتدوا ولا یجرمنکم ان تعتدوا باعث نکی تاسو ان تعتدوا دا چې زیاته وکړي ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث نکی تاسو لرا دشمنی د یو قوم ان تعتدوا چې زیاته پیو کوي تاسو سره زیاته کړي او تاسو یې بند کړي وای د بیت الله نه چې عمره بنه کوي اوس کاغي دین قبول کړي د اسلام راوړې د حج ناراضي عمره ناراضي نو تاسو یې منه کوي تاسو ور سره زیاته مکوي وتعاونوا على البر والتقوى تعاون کوي امداد کوي یو بل سره په نیکۍ باندې او په تقوا باندې بر چې یو شی حکم شوه دی داغي کول دی ته وی بر او تقوا څه ته وی چې یو شی نه منع راغلی دا داغي رضان ساتل دی ته وی تقوا د یو شی حکم الله کړی دی داغي کول دا بر دی نیکی دا او تقوا څه ته وی چې دا کم شي نه منع راغلی دا داغي پرې خل دی ته وی تقوا او اثم او عدوان اثم څه ته وی د یو شی د کولو حکم راغلی دی او ته نه کوي دی ته وی اثم ګناه او عدوان د یو شی نه منع راغلی دی او ته نه منع کیږي دی ته وی ذاتی عدوان وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره امداد کوي پکولو د نیکۍ او پکولو د ځان د ساتنې د بدونا ولا تعاونوا تعاون مکوي امداد مکوي یو بل سره على الاثم پکولو د ګنا والعدوان پکولو د زیاتی یا بر توحید تقوا سنت د دې دلاندې بعض علما لیکي وتعاونوا على البر والتقوى یو سړی عالم دی نو دی به دین خي دی ته وی تعاون یو سړی مالدار دی نو دی به خپل مال لګي دی ته وی تعاون وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره امداد کوي تعاون کوي په کولو د نیکۍ او په نه کولو د ګناه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یو بل سره تعاون کوي په نه کولو د ګناه او په نه کولو د زیاتی ګناه بنکو زیاتی بنکو واتقوا الله او یریږئ د الله نه ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی هغه چا لره چې خلاف کوي د دې حکم نه لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے زمنگا ہر یو ویڈیو د قرآن درس د علماء بیانات د دین خبره شیئر کې لائک کې د الله د رضا لپاره په واتساپ کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ په مسنجر کې یو شلو کسانو ته شیئر کړئ او فیسبوک ته شیئر کړئ او کومنټ ضرور ولګئ ګوره کومنټ او په لایک سره دا ویډیو مخې ته ځي او بیا به نور خلک ګوري او موږ تاسو په ځان له ودیو موږ تاسو ته اجر ملويږي د دین خبره د قرآن د ذکر د اذان د درود دا شیر کوي لایک ورکوي او د ګډېدو د غانو د دې لایک مور کوي او مدا ګوره مدا شیر کوي کني تر سور په خلک ګوري دغه پر ګناه کې تاسو هم شامل شول د دې لپاره تاسو درخواست زمونږ ویډیوګان لایک کړئ شیر کړئ او خلکو ته ووایي وسره چې دا به سبسکرایب کړه ان شاء الله کوي وکنه الله پاک کامیاب کا په دوړه جن السلام علیکم